Veldam terus ke dalam jauh jenis. Jadi berisra garma ke lagi ada dari sana. Quran ciwe uruja bana pegiya. Quran ciwe uruja ke bana pegiya. Je Quran we uruja ke bana ugi. Pegiya beri khabar awadi. Quran da si kitab de. Ci dadina ulama namari. Dadina ulama namari. Lazim enggak cikala da madrasi shuru kigi no manga yo naksha sala awaga naksha ke manga taksimi kutub ko mudarrisi ba no zama musal bi kala cikala mudarrisi ya no zama musal ko musal bi ko ya او زه چې اکثر یاد چې بل چا مدرسه نوم زه چار کې مو یاد خپل مدرسه خو اوس هم پورې داسې عالم ما نه دی لیدلی چې زه ولا ترجمه ورکوم او هغه ماته دا ویلي چې مولوي صاحب زړې راله وچولو راپسې کېږي خو که د فنونو یو کتاب د 2 کالو 3 کالو نه زیات ورکوي نو مولوي صاحب دا راپسې ملي کړی راله وچوي ځکه ولا تشمع عنه العلماء علماء نمړيږي او ولا يخلق على كثرة الرد دا قرآن نزړيږي بار بار وایي چې سړی په تنګ شي چې دا اوس پرې ده حضرت عثمان بن عفان خلیفہ الثالث شهید الاسلام هغه به دا خبره کوله او هغه به قرآن دومره تلاوت کوله قرآن کریم میں دومره تلاوت کوي چې څو مصحفه د هغې په لاسونو کې زاړه شي دومره کثرت تلاوت به هغې کوي ځکه چې ولا یخلق علی کثرت د بار بار ویونه قرآن نه زړېږي چې څونه یې وې دونه به ستا شوق زیاتېږي او دا ولې علماء نمړيږي د بار بار وایلو نه قرآن نه زړېږي ځکه چې ولا تنقضي عجائب د قرآن کریم ناشنا ناشنا مضامین ناشنا ناشنا واقعات ناشنا ناشنا قصص د عبرت خبرې ولا تنقضي عجائب او دا داسې کتاب دی من قال به صدقه سوچ چې قرآن خبرې کوي دا رښتیا ده موږ دا عوام وروڼه چې دي دوی وایي یاره موږ د چا ومنو یو ملا یو خبره کوي بل ملا بله خبره کوي زه وایم د ملا مه منه زما هم مه منه د قرآن ومنه که نه من قال به صدقه څوک چې د قرآن خبره کوي دکه رښتیا ده او چې څوک د خپل ترخ نه او د جیب نه راوباسي دکه دروغ دی دې نه پېژني دا د یو سړی وایي الله رسول قرآن کې ورته ښه دي ته په دې کې بیا شک دی چې د کوم ملا ومنم د دې ملا ومنه چې قرآن کې ورته ښه دي او قرآن کې الله فرمایي ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا څوک به د الله نه ډېر رښتیني شي خبرې کوي سوال نه پیدا کېږي او بیا ومن عمل به اجر څوک پر قرآن عمل کوي الله ورته اجر ورکوي څونه اجر ورکوي دا ډېره ځان لږه مسله خو زه یو حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د قرآن کریم یو حرف سړی وایي نو هغه ته په عملنامه کې لس نیکۍ ولیکلی شي لس عبدالله صاحب وایي زه تاسو ته دا نه وایم چې الف لام میم حرف نه نه الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی
مومن زنان سمانا شو یو مومن زنانا یا مومن سره چې په جبه دومره بوي چې الف لام میم داغه په عمل نامه کې ډېر شي په یو حق لستی او دا ادنا دي الله چې اخلاص څونه بڑھاويږي دومره ثوابونه زیاتېږي یو په سوا مننه دا ادنا دی یو په سوا او دا قرآن داسې کتابونه لکه موږ او تاسو کې د دې قرآن دا قرآن خلکو شماري د دې قرآن دا کلمات خلکو شماري دي د دې قرآن حروف خلکو شماري مختلف حسابونه خو په یو حساب باندې د قرآن حروف دا دي 3,40,940 په یو حساب سونا 3,40,940 حرف او دې کې دا ادنا چې 10 لسنې کوي دې کې ولا ضرب ورکا او بیا یې لګونه شمار چې یو قرآن مومنه زنانه یا مومن سره یو ځل ختم کړي د څومره ثوابونه وګټل څومره نیکۍ وګټلې او د نیکۍ پته او په هغه ورځ لګي چې نه خپله بیبي سړي له یوه نیکي ورکوي نه زوی ورکوي نه پلار ورکوي نه مور ورکوي نه رور ورکوي نه خور ورکوي نه قوم او قبیله ورکوي یو نیکي چې د تلې سرې پې ښکته شي او نن موږ ته دا امبارۍ او امبارونه د نیکو ملاویږي خو موږ او تاسو ورته ټول نه یو دا خو روزګارو خلکو کار دی چې چا کار مال پته ورې ولګي ستا یې نازګارتیا زیاته په څه کې دې لاس ورکړي او یې ډېره منډه کوي چې ډوډۍ لپاره منډه کوي او ډېر خلک خو ډوډۍ نه ګټي په کوڅو کې راځي او بوډاګان او غیبتونه کوي پرې زنانه په کورونو کې راځي غیبتونه کوي او د پاسه روژه را روانه ده او بیا په روژه کې د غیبت ګناه نور هم ډېرېږي نو ومن عمل به اجر څوک چې پر قرآن عمل کوي الله ورته اجر ورکوي ومن حکم به عدل څوک چې پر قرآن فیصلې کوي دا به د عدل او د انصاف فیصله عدالت هغه ځای ته وایي چې په کوم کې په قرآن فیصلې کېږي د انګریزانو د خپلو دغه ته کچرۍ نومېږي کچرۍ دا کچرۍ دي ښه نوم یې ولېږي اجرئی عدالت هغه ته وایي چې په قرآن کې فیصلې ومن حکم به څوک چې په قرآن فیصلې کوي عدل هغه انصاف کوي ومن دعا الیه هدا الی صراط مستقیم څوک چې قرآن ته رابلل کوي چې راشئ د الله کتاب ته راشئ قرآن ته د دې قرآن ناظره وکړئ د دې قرآن حفظ وکړئ د دې قرآن ترجمه وکړئ د دې قرآن په مضامینو ځان پوهه کړئ د دې قرآن په حلال او حرام ځان پوهه کړئ د دې قرآن په امر او په نهي باندې ځان پوهه کړئ راشئ پرې قرآن ته فیصلې ویسئ راشئ پرې قرآن فیصلې ومن ذکر فرمائل ومن دعا الیه هدا الی صراط څوک چې دې طرف ته دعوت ورکوي قرآن ته دا سړی درست لارې ته راغلی او یو ترجمه دا هدیه الی صراط مستقیم دې سړي ته هدایت شوی درست لارې ته خلک درست لارې ته راغلي دا اوږد حدیثو او د علي رضی الله تعالی عنهما اوږد حدیث دا ځان سره یاد کړه
وأخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا امام سعودي وايي چې امام دارمي یو حدیث را ایستلی دی دا حدیث د عبد الله بن عمر نه مرفوع حدیث دی مرفوع دی ته وایي پیغمبر خدا ته رسېدلی مرفوع حدیث القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن نبی کریم فرمائی محبوب ترین اللہ تا قرآن محبوب دے اللہ تا دا اسمانون نا دزبکونا او سچی سوچ مزبکو کی دی او پا اسمانون ووشوئی مسلمان چو قرآن اللہ تعالیٰ دا طول مخلوق نا خوب دے طول مخلوق نا متکران دے زمان رکھتے او شیگرانی موتا مگرانا او خوبی کنا یا خوب زمان قبل زی چه دا اللہ خواقا منگوانی خواقانی لگی وآخرج احمد والترمذی من حدیث شداد بن اوس ما من مسلم یاخذ مضجعه فیقرأ سورة من کتاب اللہ تعالی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی کریم دا سے فرمائی کہ ما من مسلمین دسی مسلمان نہیں یاخذ مرجعه چکن اخبری بستری دوخی جی فیقرأ سورة من کتاب اللہ دا قرآن یو سورت ہوئی الا وکر اللہ به ملکا یحفظه مگر اللہ بلبانی و پرشتہ مقرر کیا گیا حفاظت کا دی وجہ نے چکلا بستری تا اوخی جائی نو کم از کم ما تاسو ته ختم کیا بروز ویلی چی بیا تاسو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد وائی قل اعوذ برب الفلق وائی قل اعوذ برب الناس وائی کم از کم دا بلد درسی دا وائی نو پر اشتبا اللہ تعالیٰ استاسو سبیدار رولی گی اور سارا پر استاسو حفاظت گئی فلا يقربه شيء يؤذيه دبي اخوان الشيطان دله شيء تبع ضرر ورکی کله چې را پاسې په خپل طبيعت پر پاسې واخرج حاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو یو بل حدیث عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما نقل من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه وی سوک چه قرآن وائی او قرآن زان کو یکئی او قرآن مکمل کی نو گویا کہ در پیغمبری نے دی اخپل زلو سینی تدن نکلا غیر انه لا یوحا الی سوا دینا چه وحی تدنکی پیغمبر دے اگر پیغمبری سلسلہ خبرا محمد مصطفیٰ آخری پیغمبر دے ادن رسول حس قسم پیغمبر بن مرائز نزویلی پیغمبر او نه دیسی پیغمبر او دا قادیانی چې ویلو دا خدای کړکړه دی ونه شو اخو یوازې نه چې پیغمبر اعوذ بالله من هذا الكبر والطغيان هغه دا الله خدم دی او کې ځان دی ځان یې خدای سره کړو به دا الله سره کړو العیاذ بالله دا ناغي مو هغه ګوره او متیات پیدا شي راګیر پر کار کیا ځکه چې د انګریزانو پیغمبر او انګریزانو ساز کړي قادیانی پیغمبر چې و مرزا غلام احمد قادیانی دا د انګریزانو ساز شوی پیغمبر دا الله پیغمبر نو سوا دې نه چې وحی ورته نه شوی لا ينبغي لصاحب القرآن د قرآن عالم لپاره دا ندی پکار ان یجد مع من یجد چې دې یو سړی غوسه شو دې ورسره غوسه شو یو سړی پکار شو دې پکار شو او ولا یجهل مع من یجد او نه بر جهالت خبرې کوي یا بس خلکو چې جاهلان جاهل رد بری وي او دې مقرر بری نه وفي جوفه كلام او حال دار چې د ذهن کې او په زړه کې او په خېټه کې د الله کتاب واخرج بزار من حديث انس
امام بازار د انس رضی الله تعالی عنہ نا چې رسول الله خصوصي شاګرد حدیث نقل کوي چې ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره هغه کور چې قرآن پکې لوستل کېږي هغه کور کې ډېر خیر او برکت تاسو ته تاسو چې په کوم کور کې قرآن لوستل کېږي دا کور ډېر لوی خیر او برکت دی چې په کومه محله کې لوستل کېږي په دې محله کې وسونه خیر او برکت دی چې په کومه ضلع کې لوستل کېږي دې ضلع کې وسونه خیر او برکت دی کومه صوبه کې لوستل کېږي پای کې وسونه خیر او برکت دی او چې په کوم ملک کې قرآن لوستل کېږي هغه کې وسونه خیر او برکت دی او بیا یکثر خیره والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن او کور چې باید قرآن نه لوستل کېږي یقین خیر هغه خیر به انتهایی کوي وآخر الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثلاثة لا يهودهم الفزع الأكبر نبی کریم وايي درې قسمه خلک په قیامت کې وي چې د قیامت د حول او هیبت په باندې اثر نه د قیامت چې کوم دهشت دی او کوم هیبت دی هغه په باندې نه ولا ينالهم الحساب او هغه څه به حساب کتابونه نه کیږي هم على كثيب من مثل دی به نمشکو په ډېرۍ ناسي د قیامت څه په ډېرۍ لکه نمشکو په ډېرۍ نمشکو د یوې تولې نه خبر یې چې په څونه پیسو باندې حتی یفرغ من حساب الخلائق حتی چې الله فارغ شي د حساب د مخلوقات دا یار به نمشکو په ډېرۍ ناستي نه به ورسه حساب کېږي او نه به ورسه کتاب کېږي او سیل به کوي تماشه به کوي او دا خلک په مصیبتونو کې به کښتي حتی چې الله اوزګار شي نو ته وایي زه اوس په څه ته ناست یم جنت ته رسوه ځان یو سړی دا دی اگه څوک دی رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله یو هغه سړی دی چې قرآن وایي د الله د رضا دپاره وایي دې دپاره نه وایي چې ما ته خلک غټ بوډا ووایي دې دپاره نه وایي چې زه مشهور شوم د دې دپاره نه وایي چې دا خلک ماله څه پیسه ټکه راکړي ابتغاء وجه الله معنا دا خالص د خدای د رضا دپاره وایي وأما به قوم وهم به راضون او خلقو ته په دې قرآن امامتي کوي او خلق ته راضي وي موحدین امتیان دغه دي مقتدیان دي او متبعین سنت مقتدیان دي او په دې باندې خوشاله دي او کستا مقتدیان بدعتیان او ته موحدی نو دغه امتیان رسید بار نشته دغه لیس بشیء دي د الله په دربار کې وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما القرآن غنى لا فقر بعده قرآن مالداري دا د دې نه رسو فقر نشته چې د قرآن علم کما حق هو الله کوم سړي ته ورکړو د ده په اړه کې به استغنا وي په جیب کې به ورسه ټکه نه وي هېڅ پروا به نه چا خالص په خپل خدای به اعتماد چا نه ساتي او خدای ډېر غیرتي ذات دی چې تر خدای په کتاب غیرت وکړي نو خدای په دین غیرت وکړي نو د الله نه غیرتي بل څوک نشته دا به چېرته مخلوق ته محتاج دی ولا غنا دونه د قرآن نه عیله او په بله خبره سړی غني نه ساتي لکه غني دې ته نه وایي چې پیسې ورسره ډېري ځمکې ډېري دوکانونه یې ډېري او په حیات آباد او اسلام آباد کې کورونه اساس کړي دې ته غني نه وایي انما الغنا غنى النفس پیغمبر خدا مالداري زړه ده چې ستا زړه مالدار شو بس د اچھا شي ته به دې زړه نه راوځي اچھا خبرې ته به اچھا مال او دولت ته او اچھا نعمتونو ته به نه خبر کېږي وأخرج أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر
لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار كقرآن کو یو سرمن کې دنده شي اور به وخوري د جهنم. د دې تشریح محدثینو کړې ده. وقال ابو عبیده اراد بالإهاب قلب المؤمن. امام ابو عبیده هغه وایي د إهاب نه په حدیث کې د مراد زړه دی چې کومړه کې قرآن دننه شو دا به اور ته نځي، دا به اور نه خوري. او وجوبه الذي قد وعى القرآن وغه خېټه د مؤمن مراد نه چې دا قرآن پکې پروت دی. وقال غيره معناه ان من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شهيد. چې دا معنا کړه چې اوسره قرآن جمع کی په حفظ باندې، په تلاوت باندې، په ترجمو باندې، ثم دخل النار، دا بد قسمت دی باوجود ورته لاړ شي، دا د خنزیر نوم بیا لاندې دا حیثیت د خنزیر نه هم لاندې. او بیا مخکې نورم ګڼ روایت امام دلته جمع کړي دي. یو حدیث پکې داوم دی چې من حدیث انس من قرأ القرآن، څوک چې قرآن وایي يقوم به آناء الليل والنهار، او په دې قرآن باندې د شپې او ورځې ولاړ دی، د ورځې د هغې درسونه کوي او خلکو ته یې رسوي، او د شپې د هغې په تهجداتو کې تلاوتونه کوي. يحل حلاله ويحرم حرامه، د قرآن حلال حلال ګڼي او د قرآن حرام حرام ګڼي. حرما نو فرمایي حرمه الله لحمه ودمه على النار، خدای به دې انسان وخا او دې انسان وینا دا په اور باندې حرام کړي، جهنم په اور به خدای حرام. وجعله مع ثمرة الكرام البررة، او دا عالم د قرآن وبګرځي الله دا هغه سفرو پرشتو سره چې دا الله او پیغمبرانو د اسکی سفارتکاری کوي. الکرام چې عزتمند دي، البررة نیکان دي. حتی اذا کان یوم القیامه کان القرآن پیغمبر خواوی چې کله د قیامت ورځ شي قرآن ورته حجت دلیل د خلاص لپاره. او دا قرآن داسې کتاب دی. وأخرج الطبراني من حديث أنس حملة القرآن غرباء أهل الجنة. آيات دا قرآن عالمان أو دا قرآن طالب العلمان دا أهل القرآن، دا قرآن أهل سوق دي، دا قرآن طالبان أو دا قرآن معلمين و استاذان. فرمایا رضي الله عنه أهل القرآن هم أهل الله. نا او دا دویم حدیث حملة القرآن عرباء أهل الجنة، دا قرآن عاملان او دا قرآن عالمان و طالبان دا بر جنتیان و ملکان. ملک خو بکری کی پیجنے دا گئی بخلوانی خلق کینی و پاس ملک سے براغ لکا او ملک سے بدا خبروں نو عالمان دا قرآن و طالب العلمان دا قرآن بر جنتیان و ملکان او دا جنتیان و مشران یو با جنت کی او بلبلا ملک دوارا برتا ملاری بیا. او بل حدیث دے پری مضمون بانی چی انس رضی اللہ عنہ فرمائی قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاص. دا قرآن عالمان و طالب العلمان دا سدید اللہ لکن انسان بچی سنگا چی انسان دا خبل اہل او خبل خواص گرانی تقصد قرآن عالم و طالب العلم اللہ تقران. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أيدوس لغني وتنستاسو إذا رجع إلى أهله ونجح بالكور تلارشي أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان تاسو کې اوسړی کور ته لاړ شي او
او په دروازه چې ورننوځي په کور کې درې اوښې ولاړ دي پلار به تیارې غټې دا هغه زمانې بهترین قیمتي اساس تاسو کس پرې خوشحالېږئ چې په خپل ور باندې خپه ور دننه کوي کور ته او په کور کې درې غټې اوښې ولاړې دي پلار به سمان عظام غټې اوښې دي تیارې تاسو کې یو کس پرې خوشحالېږي قلنا نعم ولد یا رسول الله خوشحالېږو ښه نو نبی علیہ السلام ورته وایي بله واورئ بیا ثلاث آیات یقرأ بهن احدکم فی صلاة پتاسو کې چې درې آیاتونه د قرآن پتاسو کې یو کس په خپل مانځه کې ووایي خیر له من ثلاث خلیفات سما دا دغه دریو تیارو خوونه او دغه دریو په لار خوونه دا درې آیاتونه ول ډېر بهتر د آخرت په لحاظ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث نقل کری خیر الحدیث کتاب بہترین خبر دا اللہ کتاب سمع بس خبر ہے استاد بس خبر ہے بل بس خبر خون اللہ دا واخرج احمد من حدیث معاذ بن انس من قرأ القرآن فی سبیل اللہ سوچ قرآن د خدای د دین د غلبې لپاره ګوره فی په معنا د لام ده فی سبیل الله لاعلاء کلمة الله قرآن دې لپاره وایي چې د الله دین غالب شي د الله دین زورور شي نو کتب مع الصدیقین والشهداء والصالحین وبلیکل شي دا د رښتینو خلکو سره اسباب خلکو سره د شهیدانو سره باندې د شهیدانو په رزق کې ولیکل شي د صالحینو په رزق کې ولیکل شي وحسن اولئک رفیقا دا کسان ډیر بهتر دي د مرګرتیا دا مرګرتیا کې پتا تا د قرآن په وجه باندې ملاوي او اخرج الطبراني بالاوسط من حديث ابي هريره ما من رجل يعلم ولده القرآن یو سړی خپل بچی ته قرآن نه ښایي یعنې خپل بچی راولي او قرآن ته یې کښېنوي قاري صاحب ته یې کښېنوي چې قاري صاحب زمانې بچی ته یو ټکی وایه الا توج یوم القیامه بتاج فی الجنه مگر دې پلار او مور ته به الله په سر باندې یو تاج کېږي د قیامت په ورځ باندې بل حدیث کې راغلی دي چې د هغې رڼا به د انور د رڼا نه زیاته چې کله د انور د رڼا د انور سر په کورونو کې دی د دې نه به یې رڼا زیاته او بل حدیث کې راځي چې دا یې د پلار منقبه شو چې داسې تاج به ورته په سر باندې کېښودی شي چې د هغې یو ملغلره د دنیا او د مافیهر اساسو قیمتونه ډېر نو دا هغه طالب العلم او طالبي په باره کې څه خیال دی د هغې په باره کې څه خیال دی چې هغې له به الله څه ورکوي د هغې له به الله دا ورکوي چې اوس به یې واوري واخرج ابو داود واحمد وحاكم من حديث معاذ بن انس من قرأ القرآن فأكمله چاچه قرآن ولسا او پوری ویو پریمینس کے پریده خود رازنا چه ترجمهو که پریمینس کے پریده نا فأكمله او وعمل به او تشوینا نا چه ده وینا سر پلانک شی نا عمل به علم سوالده تاجا یوم القیامة دا پلار تبا تاج کو سرمانی کی خودش پورز قیامت زوه احسن من زوه الشمس هغې رڼا به ډېره ډولۍ د رڼا د نور نه ستاسو د دنیا په کورونو کې لو کانت فیکم کدا نور ستاسو پرې کورونو کې راښکاره شي وما ظنکم بالذي عمل بها دا هغه عالم په باره کې څه خیال دی چې هغه په خپله په دې قرآن عمل کوي نو پلار ته دونه تاج په سرېږي د ده په باره کې څه خیال دی ده خو تپوس وکړه واخرج الترمذي وابن ماجه واحمد من حديث علي من قرأ القرآن فاستظهره چاچه قرآن نستو ښکارې قرآن
पढ़ा गया फ़हल हलालहु व हरम हरामहु दर इज़हार माना दा हलाल कुरान हलाल गणल अगे इस्तेमाल करो और हराम कुरान हराम गणल दे निजात बच को मुसबकई अदखलहुल्लाहु जन्नत अल्लाह ने जन्नत में देने किया व शफ़अहु फ़ी अश्र मिन अहल बैतिही कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार देखो वह जन्नत तलाशी और दखपली को रही लस कसान सिफारिश पकई दासे लस कसान चिपागी बाने हुक्म और तरह कोश कि अल्लाह वो और तेरा आ गई द गुनाह द वजह न कुफर द वजह न शिरक द वजह न दहरियत द वजह न दी वजह न गुनाहगार द कुरान कारी और कुरान तालिबुल इल्म और कुरान आलिम बराबर कि रवा मा मुस्तार पैगंबर ना विदिली जबर अल्लाह सुब्हान सिफारिश को मा जो सिफारिश को अल्लाह सुब्हान सिफारिश को की और अल्लाह सुब्हान सिफारिश को मंजूर शी नमंगा उता से दोनों कमजोरी निशु कि पलस दस का सयो सिफारिश मुजाले दो अरकूर लपकार दी जियो यो बोल के कुरान लेवर की कटोल वर की बड़े बेहतर है जडेर ना मर्द पूरी और बेकार पूरी कम अज कम यो कस कुरान लगा मुखदा कमजोरी वाखिर तिबरानी मिन हदीस अबी उमामा मन तअल्लम आयतन मिन किताबिल्लाह इस्तक़बलहु यौमल क़ियामा तसहत नबी करीम फरमाई सो को हजरत अबू उमामा साहबी अगवई चाचर कुरान यो आयात तालीम को यानी विवायो सही को तर्जमे ज़करा अल्लाह ने किताब ना दायात बोले क़यामत पोरोज बारी में खिलराशी वो खान खबर ही नहीं